دا ورسره سلپیانې وباسي او تاسو په تاڼو ورځئ. د یو قرآن مجید سوځولی و، موږ په سوونه وسوځول په دې تاڼو کې. او دا سلپیانې چې ورسره وباسي دا مسلمان دی که کافر دی؟ پکار دی چې په دې پېټرول اچولې وې سوځولې وې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه یې ښې؟ الله مو خوشحاله آباد لره. پرون په ارچل مندڼي کې هغه یو ظالم سړی و، الله یې تباه برباد کړي، چې هغه زمونږ قرآن مجید شهید کړی و. زمونږ مسلمانانو ته مونږ ته ډېر زیات دک را رسېدلی و، ډېر زیات دک را رسېدلی و. هلن کې هغه عوامو نیولی و او پولیس ته یې حواله کړی و. دا نه چې یو پولیسوالا راغلی و او هغه دا قرآن مجید سوځولی و او بیا سزا چې کوم دی پولیسوالا له یې ورکوله یا یې تاڼې ته ورکوله. خو د هغې نه زیات خفه زه په څه شومه، ډېر زیات خفه شوم. مونږ مسلمانان یو که نه، په دې تاڼه کې به څومره قرآن مجیدونه څومره قرآن مجیدونه به وو چې هغه به په دې کې سوځېدلي، څومره جانمازونه به وو، څومره سورت یاسینونه به وو چې دې کې به سوځېدلي. کم اقسم ډېر بېشماره، ځکه چې دا د مسلمانانو تاڼه وه او دې کې کم چې وو مسلمانانو. او بیا چې دوی دا کم کار کوي، سلپیانې ورسره وباسي، سلپیانې ورسره وباسي، نو دوی کم د مسلمانۍ کار کړی دی چې دوی تاڼې له ورسره وباسي سلپیانې، او بیا ورځي په تاڼې باندې چې د قرآن شهید کړی دی، قرآن یې شهید کړی دی، قرآن یې شهید کړی دی. زمونږ ټولو ته دک را رسېدلی دی. آیا دا سړی منټل دی، پاګل دی، غیر مذهبه دی؟ څوک دی؟ څوک دی؟ او دا کم سړی چې ورسره تصویران وباسي که نه، دا خو ښه روغ دی که نه؟ ولې ورسره تصویران وښکل او سلپیانې ورسره وباسي او بیا مونږه په تاڼې ورځو، تاڼه هم سوځوو، نور قرآن مجیدونه هم سوځوو، جانمازونه هم سوځوو، سورت یاسینونه هم سوځوو، تکلیف ورکوو خلکو له. ولې چې دی ورسره سلپیانې وباسي؟ دا څوک دي دغه ځای کې؟ دا خو پرېږده، پنجابی دی، کافر دی، عیسائی دی، چې هر څوک ته وي به، خو چې دا بل ورسره څوک دی چې سلپیانې وباسي؟ په کار دا وه چې دا تاسو ژوندی سوځولی وې. د زمونږ مسلمانانو ته دک را رسولی دی، ډېر زیات دک را رسولی دی. دا چې په کار دی چې تاسو دا سلپیانې ورسره نه وښکې او ژوندی مو سوځولی وې. دې دپاره تکړه یې سلپیانې وباسئ، سلپیانې وباسئ او په تاڼې باندې ورغئ او ټوله تاڼه مو وسوځوله. په یې کې قرآن مجیدونه نه وو، هغې کې جانمازونه نه وو. ولې دا هندوان وو، مسلمانان نه دي. او دا چې